JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی اور تاریخی مارکہ ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے اپنے علاقوں کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے چھڑایا ہے۔ فلسطینی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ملګرو، مولانا فضل الرحمان صاحب همیشه د فلسطین په حق کې او د اسرائیل په خلاف دلته کې جلسونه کړي دي. را روانې جمعې ورځې لې چې دی په ټول ملک کې به د خپل فلسطینیانو وروڼو په یکجهتۍ کې انشاءالله موږ ټول راوځو او ټول عوامو ته زموږ د طرف نه هم اپیل دی او د قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتهم العالیه د طرف نه هم دا اپیل دی عوامو ته چې راوبځي د جمعې په ورځ باندې او د خپل فلسطین والارونو سره به اظهار یکجهتي مناوو انشاءالله. ماشاءالله دا زمونږ د فلسطین چې کم مجاهدین دي هغوی په دغه باندې په اسرائیلو باندې بالکل زبردست حمله کړې ده، د اسرائیلو د غاښونه مات کړي دي. نو زه چې دی مونږ خپله هم چې دی ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره د بیت المقدس چې کومه واقعه وه هغه روچته شوله، خو چونکې په پاکستان کې یو داسې د اسرائیلو یو ناجایزه نسل دلته کې پروت دی او عمران خان د الله پاک په دغه جیل کې په لشیدالو رمانانو باندې خوړلی کې دغه خنزیر انسان دلته په پاکستان کې یو داسې نسل تیار کړی دی چې هغه نسل چې دی نو په دې ټیم کې په دې دوران کې چې جنگ شروع دی یو وخته په کار دی چې دغه د هغه د سوشل ورکرانو دغه سپو د مسلمانانو په حق کې د هر چا چې هغه چې هر لیډر وي چې د اسرائیلو مخالفت یې کړی وي او د فلسطین په حق کې بیان ورکړی وي په کار دی چې هر سوشل ورکر هغه بیان شیر کړي. نو دا کوم چې د اسرائیلو دلته کې دا ناجایزه نسل پروت دی دغه لنګړه دا ناجایزه نسل کم دلته کې په سوشل میډیا باندې دی دغه چې دی د مولانا فضل الرحمان صاحب هغه بیان غلط کو غلط الټه شی شیر کو او هغه چې کم حقیقت ویلو هغه شیر نه کړل. نو داسې بیمانه خلک داسې د اسرائیل هغه ناجایزه نسل په پاکستان کې چې دی پروت دی او نور اصل کې مولانا فضل الرحمان صاحب چې دی د اسرائیل مرداباد ریلی هم راوباسي د اسرائیل سخت خلاف ته دی ویلو څنګه چې شیطان زمونږ دشمن دی دغسې اسرائیل زمونږ دشمن دی دا هیڅ کله هم زمونږ ورور کیدی نشي او نه مونږ کله به چې دی زمونږ چې تر کومې پورې جمعیت الاسلام وي اسرائیل به انشاءالله تسلیم نه کړي شي او باقاعده چې دی نو مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم بیان جاری کړی دی هغه زه تاسو سره شریکول غواړم خو د ټولو نه مخکې د جمعیت ابابیلو ته وینا کوم چې ویډیو در سره چې دی ډیره شیر کې او د دنیا کونې ته ورسوي او هغه فلسطینیانو وروڼو ته هم ورسوي چې مولانا فضل الرحمان صاحب څه ویلي دي او چې کوم تاسو اورېدلي دي هغه دلته کې دا اسرائیلو ناجایزه نسل د عمران نیازي لنګړه نسل هغې چې دی الټه مخ ورکړو موږ به انشاءالله حقیقت ستاسو مخې ته راوړو. نو راځئ مولانا فضل الرحمان صاحب چې څه ویلي دي هغه در سره واورئ او بیا در سره په ویډیو ګوته راټینګه کړئ او مخکې شیر کړئ ملګرو. JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی اور تاریخی مارکہ ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے اپنے علاقوں کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے چھڑایا ہے۔ فلسطینی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ بن چکا ہے، یہ موضوع دوبارہ زیر بحث نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ فلسطینیوں کے موقف کو صحیح سمجھا ہے، آج بھی اپنے اس موقف کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بے شک ایک روز قبل فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے یہ حملہ بہت تاریخی کامیابی ہے. میں اس کو ایک تاریخی معرکہ سے تعبیر کرتا ہوں. زبردست. جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ان کے اپنے علاقے ہیں اور اپنے علاقے انہوں نے واپس لیے ہیں. اس حوالے سے میں فلسطین کے عوام کو اور فلسطین کے مجاہدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءالله ملګرو قائد ملت اسلامیه حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتهم العالیه تاسو واورېده چې هغه ویلي چې کوم فلسطین مجاهدینو چې کوم دغه کړی دی په اسرائیلو حمله دا تېنه دغه مجاهدینو خپل القینې ولیدي او دا د دغو ځای نه دي لهذا دې له چې اوس غلط رنګ کوم خلک ورکوي او هغه د اسرائیلو په حمایت کې دي او په د پاکستان کې اوسېږي خو چونکې د هغې تعلق د پاکستان تحریک اسرائیل پارټۍ سره دی نو هغه کنجر
هغه بی غیرتو د په مخ یو درنه سپیړه ده چې خدای هم تباہ برباد کا پخپله خدا سي نشي کولای چې دا فلسطین د مسلمانانو غږ پورته کوي نو کم از کم د اسرائیل په حق کې خو کم از کم دا یو د امت مسلمه د لیډر خبره دا کم از کم چې ولټه کوي ډیر د شرم او د افسوس مقام دی پته نشته چې تاسو د چا نشي او په کم زینو کې شوی چې تاسو داسې قسم ته خبرې الټه کوي نو ملګرو ویډیو د سره ډیره شیر کړئ دغه ډي چوک ناجایزه پیداوار دغه د اسرائیل ناجایزه نسل ته ورور سره استاد سرور بلال اجازه غواړم د الله په امان